نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون صدق الله العظيم. سورة الحجر سورلسمہ پارا یوش بیتم نمبر آیت مخی آیتن کی واقعات ابراہیم علیہ السلام او دا فرشتو بیان شوا چی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل اس پدیرو کو کی واقعات حضرت لوط علیہ السلام او دا فرشتو ذکر کی گی چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلیل ابراہیم علیہ السلام نے چکلا ملمانو فرشتے فارغ شو حضرت لوط علیہ السلام تراغل حضرت لوط علیہ السلام دا فرشتے چکل راغل لوط علیہ السلام دیتے تاسو خزن پی جنو زکدا فرشتے مخی لوط علیہ السلام نویلی دلی اغویوتے منگتا تا پا حق دین باندی او پا حق پیسل باندی را تک کڑی دا اللہ جل شانہو دا طرف نا پیسل شوی دا استدا سو کا دشپی پاخرنے سکی دا کورنا سرا دا خپل اہل و عیال بوزا او تدا دی اہل و عیال پسی شاعت روان شا شاعت دی پتاسو کے سوک قتل نکی او پیسل دا شوی دا کمزے تا چتاس تا حکم دل تا تاسو لار شی یاد شام یاد اردن حکم شوی دی تاسو آغی تلار شی حضرت لوط علیہ السلام ملمانو ورسر ناس دی خو ملمانو فرشتی دا خیستا علکانو شکل صورت باندر آغد لوط علیہ السلام دا قوم دی پیو بد فعلے کی مستغرقو چاگا دا نارنو سرا دا شاد طرفنا بد عمل کولو لوط علیہ السلام دی تڑیر زیاد نصیحتو کو دا اللہ دن بیان کو لیکن قوم دیر زیاد نا فرمانو دا لوط علیہ السلام خبر پہ اثر نکو لوط علیہ السلام چکم علاقی تر اغلیو دا علاقہ پا بنزو غٹ خارون باندے مشتمل ہو صدوم عمورا ادما صوبیم او بالع دا ڈیرا سرسبزا او آباد علاقہ دا دی چکم مرکزی خارو اغا صدومو لوط علیہ السلام تا چکلا تا فرشتی پا خیستا شکل و صورت کی راغ لی دا یو بلتا خوش خبرے ورکی راشی نوی ملمان راغ لی لوط علیہ السلام دی تڑیر نصیحتو کو چدا زمان ملمان دی دی اولان دیتا سما ملامت کوئی ما شرم ہوئی ما خاموشی سر اخبر کار بار ساتھ کہ خام خاتا سخبل ضرورت پورا کوئی نو نکاو کی زمان لوریانی دیسر نکاو کی یا دا قوم لوریانی چدا ہم دا پیغمبر لوریانی دیسر نکاو کی نو نکابا نے ضرورت جائز طریقے سر پورا یہ قوم دی لوط علیہ السلام توفق ہوئی ولی تا من دا ملمنو دا ملمستیان منع کردی نہیں ملمانہ بنا رہا ہوئی تاولی ملمانہ روستی
ملمانو اجازت ہوتا تا مونږ د دې بل کلی سړی او تک تر هغه ځان ملمان راغله لوط علیہ السلام دې ته ډېر نصیحت وکړ اللہ جل شانہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چې زما د ستا په عمر باندې قسم وي یقینا دې ډېر زیات پدې خپل خرمسته کې مستغرق اللہ جل شانہ د طرفنا جبریل علیہ السلام راغ وزر علم ټول ازمکه میرا الټه کړه دا پنځه واړه خارونه په یو ځای الله پاک تباہ و برباد او بیا په د کوتکانو باران اورو د لوط علیہ السلام قوم په دې طریقې سره الله پاک هلاک په دې باندې عذاب را اس پدې ده کې الله پاک فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ستا په عمر دې زما قسم دی حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د الله جل شانه علاوه په بل سمان قسمونه نه کوئ اس پدې ده کې الله پاک د نبی علیہ السلام په عمر باندې ولې قسم کوي لکه بیرو بن فاروق رضی اللہ عنہ خپل پلار باندې قسم زما د خپل پلار قسم نبی علیہ السلام باندې داس قسم وک قسم کیږي د یو ذات د اوچت منلو د پاره الله پاک د اوچت څوک نشته چې د بل چا په سر ته قسم کوي د الله په کلام په قران قسم کې دا ځکه دا د الله کلام دی د الله په نوم ځکه قسم کې چې الله پاک لوی دی داغه لوی څوک نشته نو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا قاعده او قانون د مخلوق د پاره دی چې په بل څه قسم نه خوري الله پاک د پاره دا قانون نشته بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظمت الله تعالی نو الله ذکر د نبی علیہ السلام په عظمت قسم کوي خدا اختیار مخلوقات کی جاته نشتا چې یو سړی وي زما د پپلا قسم او زما د پلکه قسم یا زما ستا په عمر دا اختیار بل چاته نشته دا واقعا د حضرت لوط علیہ السلام د قوم د لوط علیہ السلام بیبي دا هم نافرمانه و په دې قوم کې د لوط علیہ السلام دا بیبي هم هلاک شو او دا قوم په دې ملمنو باندې خبر دی بیبي کوم کوړه ملمنو راغلي کافر و لوط علیہ السلام به پیغمبر الله پاک نظام دی ایمان چې چانی وروړي د بل چا ایمان پیدا نه ورته لوط علیہ السلام بیبي کافر و او په خپل باندې لوی پیغمبر خدای لوط علیہ السلام نبوت د لوط علیہ السلام مسلمانے دی کافر بیبی تا پیدا ورنکڑا ایمان راونړو کی ایمان راوړ نجات ملو شو ایمان یې راونړو چې ایمان یې راونړو نجات ملو نشو معلومه ده چې نجات ایمان کې حضرت نوح علیہ السلام شوی کافر د بلار لوی پیغمبر دی خدای نوح علیہ السلام نبوت دا پیداوانه غشتل ایمان راونړو نو په وخت عذاب کې هغه د بلار نبوت پیدا نه ورکړ چې زما بلار نبی د زما بچ په دې کې اوس هغه خلکو د پار نصیحت چې ټول ورځ په دې زیارتونو پراته و عزت دې بابا منجور نو بابا هونه کو هغه د خپل عمل پیدا ورکړي خو ته منجور ته چې قبر ته پروت او د حرام شکرانه پر غونډه او د الواغانو د دیګونو په خلک وروړي او دا پیسې پر غونډه حرامي ته ډیر وای چې زه ورته بابا منجورې منجوري تعالی پیدا نه درکړي خپل چکړي ملو بشي ورنه پدې تا دا هیڅ پیدا نه ملاوي بعد خلک یې موږ سیدان یو نبی علیہ السلام خاندان یو
نو سید کېدل خو اوچت خاندان دی، خو دې سره خپل هم څه پکار دي. عمل به دې صحیح، ایمان به دې صحیح وي. که عمل دې صحیح نو ایمان دې صحیح نو تا ته سید کېدل پیدا نه درکوي. لکه اکثر دا شیعهګان وي دا شاه صاحب وایي دا د نبي علیه السلام خاندان حضرت علی صاحب خاندان دی. سړی سوچه کافر دی نو په خاندان خو دې نه بچ کېږي. معلومه دا شوه چې خپل ایمان در سره ني نو تا ته د الله پاک د قهر او د غضب نه د هیچا ایمان او عمل پیدا نه درکوي. که ایمان در سره وي نو سفارش نه کېدی شي. لکه قیامت کې به د نیکانو خلکو سفارش وي. هغه سفارش هله دی چې سړی مسلمان وي. خو که سړی مسلمان ني نو د ده دپاره هېڅوک سفارش نشي کولی. نو د لوط علیه السلام بیبي په دې قوم د کافرانو کې هلاکه شو. بیا الله جل شانه د شعیب علیه السلام د قوم تذکره مختصر ذکر کړي. شعیب علیه السلام د قوم نافرمانۍ مخکې ذکر شوي وي چې دوی د یو ځنګل سره خوا کې اوسېدل، لیکن دوی هم په خپل کفر باندې او د ناپ تول په کمي باندې برقرار پاتې شو. الله جل شانه د دوی دغه قوم هم هلاک کړو. او دا دواړه قومونه د حضرت لوط علیه السلام او د شعیب علیه السلام دا قوم کله چې د مکې مکرمې نه خلک په لاره باندې شام ته ځي نو په لاره کې دا دواړه قومونو عذابونو ځایونه راځي. نو د عبرت دپاره نشان دی مسلمانانو ته. الله جل شانه فرمایي فلما جاء آل لوط المرسلون، پس هر کله چې راغلل آل د لوط علیه السلام ته رالېږلې شوې فرښتې، قال انکم قوم منکرون، وی لوط علیه السلام یقینا تاسو یو قوم ناشنا یې. زموږ نه پېژنم تاسو څوک یې، مخکې خو پېژندلې نه. قالوا وی دوی بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، بلکې موږ راتګ کړي تا ته په هغه څه باندې چې دا قوم د هغې عذاب په باره کې شک کوي. واتیناک بالحق، او موږ راتګ کړي تا ته یقیني. وإنا لصادقون، یقینا موږ خامخا رښتوني یو په هغه څه چې څه یې وایو. فاسر بأهلک بقطع من الليل، پس ته روان کړه خپل اهل ځان سره د شپې په آخرنۍ حصه کې. واتبع ادبارهم، ورته روان شه شاته د دوی نه. ولا يلتفت منكم احد، او رسته دې نه ګوري او کس تاسو نه. وامضوا حيث تؤمرون، او تاسو ځئ هغه ځای ته کوم ځای ته چې تاسو ته حکم کولی شي. وقضينا إليه ذلك الأمر، او موږ وحی وکړه لوط علیه السلام ته إليه ذلك الأمر، د دې کار چې په دې قوم باندې عذاب راولو تاسو ته به نجات درکړو. ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، چې یقینا جرړې د دې خلکو مقطوع دا به ویستلی شي مصبحین په وخت د سهار کې. وجاء اهل المدینه یستبشرون، او رال الکلی والا خلق قار والا خلق چې یو بل ته زیر ورکو د ملمنو پر راتلو باندې. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط علیہ السلام یقینا دا زما ملمانه دي، تاسو ما مشرموئ د دې ملمنو وړاندې. واتقوا الله، او تاسو یریږئ د الله پاک نه. ولا تخزون، تاسو ما بې عزته کوئ. قالوا وی دی قوم اولم ننهک عن العالمین، آیا ته موږ نه وې منع کړې د ملمنو د مخلوقاتونه؟ تا ته موږ وایو نو ملمانه به نه راولئ. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، وی لوط علیہ السلام دا زما لوریان دي که چېرې تاسو خپل ضرورت پوره کوئ نو نکاح وکړئ، خپل کار وکړئ. لعمرک، الله پاک فرمایي ستا په عمر دې زما قسم وي پیغمبر علیہ السلام. انهم لفی سکرتهم یعمهون، یقینا دوی خامخا په خپله خرمستۍ کې سرګردانو. فاخذتهم الصیحة مشرقین، پس ونیو دوی لرا تیز آواز د جبریل علیہ السلام په وخت د اشراق کې. فجعلنا عالیها سافلها، پس موږ ګرځو د پاسه طرف لاندې د دې کلي. وامطرنا علیهم، او موږ ورو په دوی باندې حجارتن کاڼي من سجیل د کود کاڼي نه، یعنی د خټې چې کوم کاڼي وي. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
یقینا پر عذاب کے خامخا نخی د قدرت تی للمتوسمین د سوچ و فکر کونکو د پارا وَإِنَّا لَبِي سَبِيلٍ مُقِيمٍ او یقینا دا کلی چې خامخا پلار برابر پروت دی ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین یقینا پر عذاب کے خامخا نخد عبرت د مؤمنان د پارا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ او یقینا او خاوندان د بن یعنی خاوندان د زنگل قوم د شعیب علیہ السلام خامخا ظالمان فانتقمنا منهم پس من عذاب ورکا اغویلا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ او یقینا دا دوال کلی خامخا دی لبإمام پلارا مبین واضحا واخر